او د ابو طالب د تللو شام ته تجارتي قافله کې. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم د لاسنوني او ځان سره په دې قافله کې روان. دی بصرا نامیزې ته ورسېدل. یو بصره چې کومه معروفه نه بصره نه بصرا نامیزې دی. هلته کې چې کله ورسېدل نو هلته کې دی دیره واچوله، ویل چې دلته کې به موږ پړاو وکړو، قافلې والا به ارام وکړي. نو دی چې هلته کله دیره واچوله، د دې دیرې سره خوا کې مخامخ یو یهودي راهب دی، راهب د هغه کنیسه ده، دی په هغه کې پروت دی. اصل نوم یې جورجیس دی، مشهور په بحیره باندې دی. نو دا بحیره دا یو داسې راهب دی چې د ټول عمر په دغه کنیسه کې تیر کړی. چې چېرته داسې یو ایمرجنسي به نه و، دی به د کنیسې نه راوتو، بهر به د کنیسې نه چا نه دي. او دا چې کوم عربو دا مشرکین دي، دی به کنیسې ته نه ورتلل، ولې چې هغه خو یهودیت په مذهب باندې دي. نو چې کله بحیره دی ولیدل، دی د خپلې کنیسې نه راووته او نیغ رالی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سر مبارک باندې لاس کېښودو او بیا تپوس کوي، وایي د دې ماشوم ولی څوک دی؟ دا تپوس نه کوي چې د دې ماشوم پلار څوک دی، وایي د دې ماشوم ولی څوک دی؟ خلکو ورته ویل چې ابو طالب دا د تره دی او د ده ولی هم دی د ځان سره راوستی. نو دا بحیره ابو طالب صاحب ته وایي چې تا ته پته شته د اخري زمانې پیغمبر چې څومره نښې دي دا ټول په دې ماشوم کې جمع دي. لہذا دا ته شام ته مه بوځه بلکې واپسې مکې ته ولېږه، ولې چې شام کې د یهودیانو کثرت دی او یهودیان په دې تمه ناستې دي چې د اخري زمانې پیغمبر به بس په دې حالن زمانه کې مبعوث کېږي. که چېرته هغوی ته پته ولګېدله چې دا پیغمبر چې مونږ په انتظار و هغه په عربو کې مبعوث شو، پته ورته ولګېده چې دا ماشوم هغه راتلونکی پیغمبر دی، نو هسې نه چې قتل یې کړي. ولې چې هغه خو د ضد والا خلک دي، ضدیان دي، او څومره نبیان راغلي هغه په بنو اسرائیل کې راغلي دي، هغه اوس هم په دې تمه دي چې آخري نبي راځي دا به هم په بنو اسرائیلو کې راځي، او چونکې دا خو د بنو اسماعیل سره تعلق ساتي، لہذا دا ماشوم واپس ولېږه مکې مکرمې. او بیا یې د تګ نه مخکې یو لوی دعوت وکړو ټولې قافلې دپاره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تپوس کوي چې هغه ماشوم چېرته دی؟ وایي خو اوښه بهر بوتلې ده سره ولوله، کسې ورپسې ولېږو چې رالو. اوس ګوري د قافلې ټول خلک ناستې دي سوري ته، د ونو په سورو کې، د دیوال په سورو کې، چېرته هم د سوري والا ځای باقي پاتې نه دی. کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام تشریف راوړو، نور په خپل آب و تاب سره دی او د اسمان د وریځو یوه ټوکړه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سر مبارک باندې سوري. دغه وخت کې هم دا بحیره راهب د خپلو د قافلې والا ته وایي چې دا وګورئ د دې سړي دا کرامت چې تاسو سورو ته ناست یو، د پسې سوري ګرځي، چې چېرته دی ځي هلته به ورپسې سوري ځي. او دا بحیره راهب دی، راهب رهبانیت په سابقه دینونو کې و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو ختم کړی لا رهبانیت فی الاسلام، خو سابقه دینونو کې دا خبره وکړه. یو کس هغه ویل چې زه خپل مذهب دپاره خپل ځان وقف کومه، نو هغه به د معاشرې نه بالکل ځان کټ کو، نه به په مړي ژوندي کې شریک کېدو، نه به په غم خوشحالۍ کې شریک کېدو، نه په رشتهدارۍ کې. بس لا بړی چېرته یو بیابانې ته، یو ویرانې ته، یو غار ته ولاړې، داسې یوه کنیسه او عبادت خانه او ګرجه به یې ولید، هلته به پرېوتو، الله الله به کول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې ممانعت کړی دی چې څنګه په بنده باندې د الله حقوق دي، داسې د الله د بندګانو هم پې حقوق دي. چې څنګه دی د الله عبادت کوي، دی به بندګانو سره هم خیرخواهي کوي، او دی به هغه لار اختیاري چې په معاشره کې د اجتماعي کارونو کې حصه واخلي. د داسې قسمه رویې نه او د داسې قسمه کردار نه به ځان ساتي چې دی یووالي طرف ته لاړ شي او دی یوازیتوب خوښ کړي. نو زمونږ او ستاسو په دین کې چې کوم دی دا ختم شوی، خو په یهودیانو کې او په نصارو کې دا و چې رهبانیت پکې دی. به چېرته یو کس لاړې، هغه به د دنیا د خواهشاتو نه، د دنیا چې څومره مباح شیزونه دي دا ټول به هم په ځان باندې حرام، او چېرته یو سیټ ته کېناستو بس هلته به چې کوم دی عبادت کول. نو دا راهب بحیره چې کوم دی حضرت ابو طالب صاحب ته ویلې چې لاړ شو دا ماشوم واپس مکې مکرمې ته ولېږه، که چېرته ته شام ته لاړې هلته د یهودیانو کثرت دی او دا خلک په دې انتظار دي چې د آخري زمانې پیغمبر راځي، او دوی ته پته ولګي چې آخري زمانې پیغمبر پیدایش دا په عربو کې شوی دی، نو دا به ورته نقصان ورسوي او قتل به کړي.